په دنیا کې به ته ځان څنګه داسې جوړې چې الله رب العزت ستانه راضي او ته د الله نه راضي شي. الله هم دنه خوشاله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دنه خوشاله، او تم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه او د الله رب العزت نه خوشاله. داسې په دنیا کې ځان څنګه جوړې؟ ډېر انتهایی آسان عمل دی، بیخي آسان عمل دی. چې کله اول عمل لارې دوه طریقې دي، دوه عملونه داسې دي، دا دوه کارونه کوه ستانه به الله رب العزت خوشاله او تم هم د الله رب العزت نه خوشاله. دا آسان دوه کارونه دي. یو کار دا دی چې کله ته ماخوستن سملې، نو ماخوستن چې سملې بستره کې، نو دا سوچ کوه چې نن ورځې ما کم کارونه کړي دي. نو که چېرته د ښه کارونه کړي وو نو په هغې باندې الله رب العزت شکریه ادا کا، الحمدلله پې ووایه. د الله رب العزت نه سوال وکوه یا الله دا زما د ښه کارونه ته قبول کړي. او که چېرته د غلط کارونه کړي نو هغه غلط کارونه سکیپ کا، هغه غلط کارونه پرېږده چې یا الله دا غلط کارونه مې کړي دي، دا به سبا بیا نه کوم. دا غلط کارونه پرېږده او چې کوم ښه کارونه کړي دي هغه باندې تر الله شکریه ادا کا. یو عمل لا کوه. دویم آسان عمل دا کوه چې کله ته ماخوستن سملې، نو تر ماخوستن نه دا سوچ کوه چې زه به سبا کم عمل کوم، زه به سبا کم د خیر عمل کوم. نو چې ته د ماخوستن نه سوچ وکړې چې زه به سبا دا عمل کوم، دا عمل کوم، که ته هغه عمل وم نه کې الله رب العزت ته پې نیکۍ درکوي، ځکه تا اراده وکړه. نو که تا عمل وکړه نو الله به دغه عمل په وجه باندې د یو عمل په وجه باندې به الله تعالی 10 نیکۍ او 100 نیکۍ درکړي. که دا عمل وکړو. دین دا ټول داسې نه دی چې ته د एकदम په ځان کې ټول دین ناپیس کې. کله سړی داسې چې کله په شوق کې راشي بیان واوري، کله په یا بل کتاب وګوري، نو سړی په شوق کې راشي، سړی چې مکمل مې په دین باندې عمل کولی. داسې کس په دین باندې 2 ورځې 3 ورځې هفته عمل وکړي بیا مکمل دین ته شا کړي. دا د عمل طریقه نه ده. د عمل طریقه داره نن به په یو ښه عمل باندې عمل شروع کړي، ښه کار باندې به ته عمل شروع کړي، سبا له بل ښه کار وکړي، بل سبا له بل ښه کار وکړي. نو چې ته په یوه ورځ کې سبا له سوچ کړې چې زه به سبا له دا عمل کوم، بیا بل ماخوستن له بیا سوچ وکړې چې سبا له به دا ښه عمل کوم، نو سلو ستا زندګي دا به دین موافق جوړېږي.